السلام علیکم ملګرو. د ګنډاپور چیلنج داسې مثال لري لکه بخت الرحمن چې راپاسیږي او مولانا طارق جمیل صاحب له د مناظرې چیلنج ورکي چې راشه مولانا طارق جمیل صاحب د ما سره مناظره وکړي. نو بعینه د ګنډاپور دا چیلنج هم دغه حیثیت لري. ګنډاپور ته ګورئ، مولانا صاحب ته ګورئ، خو بیا هم د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا نائب امیر مفتی فضل غفور صاحب د هغه جرأت ته موږ سلام پیش کوو چې هغه باقاعده د افیشل پیج ته ورغلی دی او هلته د چیلنج قبول کړی دی او دای ورته ویلی دی که تا کې جرأت او د خپلې مور حلال پیدا سکلی وي نو راشه میدان ته، موږ ستا چیلنج قبول کړی دی. او د دې نه مخکې په اسمبلی کې مفتی اسد محمود صاحب هم د چیلنج قبول کړی، خو دا بګوړه بیا هم وتښتېدو. د دې بیانونو پر رد کې پر رد عمل کې حافظ حمدالله صاحب بهترین خبرې کړې دي. حافظ حمدالله صاحب وایي ته لږ جرأت وکړه او د قوم ته ووایه چې ته د چا په NOC باندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی جوړ شوی، ته خو نه په 3 کې او نه په 13 کې بلکې ته په 313 کې یعنی هغه د فام 47 پیداوار وای په خیبر پختونخوا کې ستاسو په ووټونو باندې حکومت نه دی جوړ شوی بلکې دا د ډنډې په زور باندې حکومت جوړ شوی دی او تا چې په هغه کینټ کې به ورسره ګپې شپې لګولې دا د هغوی حکومت دی او چلیږي. حافظ حمدالله صاحب وایي د روزانه په بنیاد باندې خیبر پختونخوا کې خلک لګیا دي او د خپلو د ورونو د پلرونو د هغوی لاشونه اوچتوي او دا ظالم لګیا دی د 11 او د 12 کروڑ د بسکټو نه فارغېږي، په هغې کې لګیا دی، مصروفه دی. او ګنډاپوره که پتا کې غیرت ستا چیلنج قبول شوی دی، نرشه غیرت وکړه، میدان ته راشه او دغه خپله خبره دې پوره کړه. هسې نه دغه اسلام آباد غوندې کار ونه کړي چې روان اسلام آباد ته وي ډوزې دې ویشتې او هلته نه بیا به ګوړه شوې راوتښتېدلې او کارکونان دې په هغه خپل ځای کې پرېښودل. نو د دې چیلنج سره همغه کار ونه کړي. ملګرو د ګنډاپور اصلیت که تاسو کتل غواړئ نو د PTI والا به د هیڅ چا په خبرو باندې یقین نه کوي، خو راځئ دا د PTI ټیکټ هولډر دی د مردان نه، د عاطف خان په حجره کې لګیا دی، د PTI کارکنان ناست دي، مشران ناست دي، یو پروګرام دی او په هغې کې مکمل حقیقت بیان کړی چې ګنډاپور څوک دی، دا د چا کس دی او دا څه قسمه په غلاګانو کې دا مصروفه دی. نو راشئ دا واورئ او که ویډیو هم خوښه شوه نو لازمي لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. ملګرو زمونږ د پاټۍ بیخ بنیاد وته، موږ په عوامو کې خپل سترګې نشو غړولی. زمونږ کم فنډ چې راځي هغه په پرسنټیج راځي، کارونه نه کېږي، که کېږي په پرسنټیج کېږي. چې ستا وزیر اعلی غل شي د هغه MPI به څه جرأت وي چې هغه به نرتوب وکړي، د هغه ځای د DC به څه جرأت وي، د هغه ځای د کلرک او د کلاس 4 به څه جرأت وي. اب وایي چې تا له خو ما ورته درکړی دی که نه، دا وزیر اعلی خو دې سم که که نه، دا پلانې منسټر خو دې سم که که نه. وروڼو په خدای کې نو که ټاکي دي بدقسمتی نه. د خان صاحب یو کمې به مو ویم چې څوک لاړ شي غوږونه وله ډک کړي نه ولې را باندې پرویز خټک مسلط کړو. خو چې ایماني خبر وکړم د پرویز خټک حکومت کمپیریټیولی زموږ د دې دواړو حکومتونو نه سره زر ډېر ښه، بیا محمود خان لږ بد او دا خو هغه دی چې دې ته کفنونه مو باسي او چونډې پې مټي دی هغه چل کوي. ترونه مو به مایوسه کېږو نه، څنګه چې ما تاسو ته وویل الحمدلله په لیډرشپ کې د جنید اکبر په شان دی، د شکیل خان په شان دی، د عاطف خان په شان دی، زما د ناستو دې وروڼو په شان دی تکړه خلک شته. مردان مخکې مې وینه ورکړې او شهادت یې ورکړی، بیا به مې وینه ورکوي انشاءالله. عمران خان به رها کوي. خو زه دې ځای نه دا یو ګیله کوم د مشرانو ته چې تاسو دا خبره د پنجاب لیډرشپ ته مو رسوئ. موږ پسې خلک خاندي وي تاسو خو 3 پیرې ډغره وخوړه. نه نه موږ ډغره نه ده خوړلې، زموږ خلک نران دي، هغوی پوهېږي چې عمران خان څومره ایماندار دی. هغه بېله خبره ده چې زما MPA او MNA هغه شان نرتوب بیا نه کوي. نن موږ 93 کسان یو او زموږ حق چې کوم ریزرو سیټونه وو هغه لاړل. تاسو ولیدل چې الیمین غوبل جوړ کړ؟ نه، ځکه چې د هغه وزیر اعلی ته اختیار هغه ته خطره نشته. کله هم چې دا زموږ دا جدوجهد پیک ته رسي نو هغه په ځان سي چلو کړي. د 13 ورځو 3 ورځو دغه ته وایم که ستاسو خیال و چې کله نعلي ما باجي ووې
چې عمران خان ماینس شو هغې وی او زه هم داسې ګڼم مولوي امین راغی ورسره خوا کې ودرېدو سیم هاوس ته یې بوتلو هغه عاجزه د هغې خو ورور په جیل کې دی نو هغې په ځینې خبرو باندې خاموشه کړه دقه شان تاسو وګورئ په سیکوینس کې زمونږ هغه مخکنۍ جلسې چې به وې کله به د اسلام آباد ته ورسېده په ریکارډ راغلي دي د ټولو خلکو موبایل به بندې وې او د ده موبایل به کار کو ځکه چې سیټلایټ فون چا سره ماماګانو سره ماماګانو بدله موبایل را لېږلي او هغې سره به رابطه کړي نو چې هغه به ورته دې ځای پورې راشه او دې ځای کې پټ شه نو هغه چل به یې وکړو داسې وکړه نه وه موږ دا ټول ملګري تاسو به د مردان ګڼ خلک وې په 26 نومبر باندې موږ چې ورسېدو نو تقریبا 5 غنټې موږ د موټر وې په خوله کې ودرولي او دې صاحب به خبرې کولې جنید اکبر صاحب ورته وایي زه مخکې وایي نه ما ته لا انسټرکشن